بسم الله الرحمن الرحيم. ويجيء المجهول مثل الاشياء المذكوره او وی لکه څنګه چې د دې پورې چې دا څومره کچ ورکنه ماضی او مضارع او امر او نهي وای څنګه چې د دې سيزونه د معلوم څخه راځي دغه شانتي د دینا د مجهول څخه هم راځي. مجهول هغه ته لګي هر هغه فعل چې پای کې فاعل نه وي ذکر او د فعل نسبت پکې مفعول ده شوی. د فعل نسبت پکې مفعول ده شوی، دا مفعول دغه قائم مقام وي. فعل مجهول هغه ته لګي هر هغه فعل چې فاعل دغه نه وي ذکر او د فاعل په ځای باندې مفعول قائم مقام دغه ګرځیدلی. نو دغه مفعول دا نائب فاعل ویلېږي. نائب فاعل ورته څه کوي چې دا فاعل په ځای باندې راغلی. نائب فاعل ورته ولې وایي؟ نو په اصل کې دا مفعول وي. تاسو دا نو کې او بده کافیه کې تاسو بنوم ویلې چې دا د مفعول ما لم يسمى فاعله، چې دا هغه مفعول دی چې دا غي فاعل نه وی ذکر شوی. لکه ضرب زیدون پدې کې دا زید فاعل نه دی، دا معنی نه زید کو مارا گیا، زید وهله شوی دی. نو د فاعل دا فعل چې پچا باندې اثر د فاعل ظاهر شي ایت مفعول ویلېږي. او دا زید په اصل کې مفعول دی. دا زید په اصل کې څه دی؟ خو د فاعل په ځای باندې راغلی نو نائب فاعل ورته دی. دا فاعل په ځای باندې راغلی نو فاعل مرفوع وي، جدا به هم سوي. اوس په دې باندې اعتراض دار چې فاعل کو مرفوع وي زکا او فاعل او مفعول دا باندې دی یو بل جنین دا ضدین دي. دغه فاعل وای کار کوونکی دا او مفعول وای پچا باندې چې کار کړل شوی. نو دا څنګه دا مفعول څنګه دا فاعل په ځای باندې راغی چې دا هغه عمل ورکو. نو ورته وایي چې د فعل جنین دا په طرفونه دي، یو د صدور فعل، یو د وقوع فعل، یو د صدور فعل او یو سره. نو د فاعل او د مفعول په یو بل سره په منځ کې د مشابهت داشته. ځکه فاعل کینه د دینه فعل صادریږي او مفعول کینه په دې باندې فعل واقعي. نو چونکی د دې په منځ کې مشابهت او مناسبت موجود ده، د دې وجنه د مفعول د فاعل په ځای باندې راشي نو عمل به ما کوي چې رفع بول ورکړي. رفع بول نه مرفوعات عمومي فاعل نائب فاعل او دا نائب فاعل اصل کې مفعول وي. بیا عام طور باندې خدا دا او اصل دا چې په فعل د فعل نسبت فاعل د وشي، د فعل نسبت څه د وشي. اوس که د فعل نسبت عام طور باندې فاعل ته کیږي او کله کله د سې چې د فعل نسبت فاعل ته ونه شي، نو د څه ونه شي کېږي چې فعل یو نسبت چاته نه شي او چې فاعل نه جون بو چې د دې فعل نسبت اوس مفعول ده شوی. د فعل نسبت چاته شوی کله فعل نسبت مفعول ته ونه کو فاعل د مخکې نه شوی نو فعل په بغیر د اسناد نه راشي او فعل بغیر د اسناد نه بغیر د نسبت نه راځي. بیا دا خبره ده چې اصل کې خدا خبره ده چې فعل نسبت فاعل ته وشي نو د فعل نسبت چې فاعل ته نه کېږي د دې څه وجه ده؟ د دې وسلو وجې دي. یا خدا کړه چې دا فاعل چې نه دا ډیر زیات لکه خبيث وي او ډیر زیات کمزور وي تو خلک وایي چې را د داړو زنوم ناخله لکه ته شو تیمال خلیفہ بادشاہ دا کنزل وکړل شو. نو بادشاہ د چې چا کنزل کړی دي نو هغه کنزل کوونکې جنې د سپک سړی دی چې کنزلی کړی دي بادشاہ دا او دې جنې دی لکه مطلب مونږ وایو چې ډېر کمزور انسان دی. چې کمزور انسان دی نو د دې هغه نسبت دا فاعل ته نه شي بلکې مفعول ته شوی دی او شتمل خلیفہ اړو دې شویلم شویم لري چې لکه چا دا کړل نو چا کنزل کړی دي. ویم دا چې دا کس د عظمت توجنه دا کس نه ستا په ځل کې دا عظمت یا ته دا غنه دا عظمت ستا د اپس لکه دا غیر وجه نه ته نه دا
فاعل ته جنان دا نسبت نه کوي اگر ته قتل الجانی هغه جنایت کوونکی چې کم کسو هغه قتل کړل شو وس که هر چا قتل کړی دی خدا قتل کوونکی ډیر چې تعظیم دی مولانا عظمت توجینا فاعل جنان دا حذف شوی دی او یا ډیر زیات مشهور وی دا مشهورتیا د وجینا فاعل جنان دا حذف شوی لکه خلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی دی انسان ضعیف کمزور اوس چا پیدا کړو نو څه ډول چې پیدا کول څوک کوي دا درې وجې چې دا په کتاب کې لیکل دي یو جبل هوندا چې هغه دا یری د وجینا ډېری د وجینا هم تدیدت نه هکې مبخل جوړي وي دا د یری د وجینا ته یو کس نه یریږي دا هغه د یری د وجینا ته چې نه دا دغه نه کې دا هغه د یری د وجینا ته چې نه دا نه کې دا فاعل ته نسبت دا ده کې الګه پوښتنه دی باندې غته زوري بل لستو تور دې نه واله شو پس چاو پته نه لګی چاواله ځکه کچا وې ځکه دا غل پلي کې واله ده بیا ودا اخر نه ځخه دا غل خو بیا راځي له کوڅه چا واله نو دې چې دا سلور وجونه د فعل فاعل یا خدا دا خصاصت توجینا یا د عظمت توجینا یا شهرت توجینا یا خوف توجینا د دې د وجې چې دا فاعل د فعل نسبت فاعل نه کیږي بلکې مفعول ته کیږي بیا د فعل ماضی لپاره صيغه د فعل او د فعل مضارع مجهول لپاره صيغه د يفعلوا جنن دا وذکر شوی دا صيغه د فعل دا لپاره چې د ماضی مجهول جوړولو طریقه دا نه چې اخرنه حرف په خپل حال باندې پاتې کو او فاقل میله بزمو کو ما قبل اخر له بکسرو کو نو څومره ورو پاتې دي نه هغه به زمو لکه خارجنه به خارج شي د ضربنه به ذری بشي د دهرجنه به دوه شي ما قبل اخر له کسره او په مضارع مجهولم د قشان دي طریقه دا چې علامه د مضارع له بزمور کو اخرنه ارب په خپل حال پاتې کو او پای کې دا چې ما قبل اخر له فتح ورکو او مضارع مجهول کې ما قبل اخر له فتحه او په ماضی مجهول کې ما قبل اخر له کسر او دی چې وزن د فاعله تاروکو یا وزن د يفعلوا دی روکو د فعلا او د يفعلوا وزن تاروکو نو مخکې خو موږ د بار دا خبره کوله چې الکا د زمینه کسری طرف ته تل چې د ثقيل دي ثقيل ویلي کنه بار بدوي چې دا زمینه کسری طرف ته تل ثقيل له کسرینا زما تقديري طرف ته تل چې د ثقيل له دا خبره به کوله نو په فعلا کې هم د زمینه کسری طرف ته تل دي دل کې ثقيل نه دي نو وایي چې دل کې ثقيل دي ودل کې لکه اصل خداله چې د فعل نسبت مفعول د فعل نسبت فاعل ته وشي او د فعل نسبت مفعول ته کېدل دا غیر معقولی شی دی څنګه چې دا پاکل کې ناراضي دا څنګه پاکل کې ناراضي څنګه چې هغه شی دی دا څنګه شی دی وای نه بل دا چې کله دې لپاره د دې لپاره دا وزن څنګه دغه شوی دی د فاعل وزن څنګه د دې لپاره استعمال شوی دی چې بدی فاعل وزن باندې اسمونه ناراضي صفه اسمونه راځي جو وعلى راځي یو دو ال راځي دې وعلى او دو ال نه علاوه نور ته اندار اسم موضوع نه راځي نو کدی نه علاوه بل وزن ناغله نو بیا پته نه لګیدل چې د فعل نه علاوه بل وزن ناغله نو بیا پته نه لګیدل چې دا اسم دی او فعل دی وایي به باندې دغه شان دی يفعلوا دی چې دا يفعلوا وزن چې نه تاسو خاص ته د فعل سره په دې باندې اسمونه نه راځي صرف یو اسم وایي اسمونه راځي جندبون او برقعون دنه علاوه نور ته دا پرې وزن باندې راځي چې پرې وزن باندې راځي نو د کړي دي چې پرې وزن باندې ناراضي نو زګه دا وزن خاص کړه د مضارع مجهول سره یو خدا خبره ده چې څنګه غیر معقول دي دا شنده غیر معقول دي یعنی عقل لبګي طاقت نشته او بس شاذ دي او دویمه دا چې دا وزنونه د فعل سره خاص دي فعل وزن صرف د اسم ندبر راځي و الى او دو الى او وعلى او دو الى او دا شانتي مضارع مجهول وزن صرف جندبون او برغاون راځي نور يفعل وزن دې نه راځي ویلې باندې باندې نو دا وزنونه خاص د فعل مضارع سره وګوره ورته ويجيء المجهول
او راضی مجهول څه ته وایي هغه چې هغه مستغنی وي د ذکر د فاعل نه د وجه معنا نه مناسب وي ويجيء المجهول او راضي مجهول من مثل الاشياء المذكوره مثل الذي اشياء مذكوره يعني څنګه چې ماضي معلوم راځي مضارع معلوم راځي امر معلوم راځي نهي معلوم راځي دغه شان ټول نه مجهول څه دوم راځي ماضي مجهول مضارع مجهول امر مجهول نهي مجهول فمن الماضي ندا ماضي نه دا راځي ضرب الى اخره ان ضرب الى اخره ومن المستقبل او مستقبل نه لکه یضربان الى اخره ولغرض من وضعه او وی ازل خدادا چې د فعل نسبت فاعل ته وشي او غرض دا د دې داره چې د فعل نسبت مفعول د کې اندر سره وځي نګي د دې غرض دا ده وڅه مطلب یعنی غرض مراد دې د وزن نه ده خصاصه الفاعل چې دا فاعل چې دا ډیر زیات حقیر وي او کمزور وي د دې وجنا فاعل چې نه دا نسبت د فعل نسبت مفعول د کې لکه شتمل خلیفته او عظمته یا داغي د عظمت توجیه یعنی فاعل پر خودلېږي ذکر د فاعل پر خودلېږي د وجه د عظمت توجیه اگر ته قتل الجانی جانی جنایت کوونکې جنایت دا قتل کړو او شهرته یا شهرت توجیه ها لکه شهرت توجیه د فعل نسبت مفعول دغه فاعل نه کې لکه ته خلق الانسان ضعیف او دا یو چې دا خوف یرا دا بګه بدایي ذکر نور کې دا مونږ وقت السا او خاص کړی شوی دی بصيغه فاعل او دا مجهول خاص کړی شوی دی په صيغه د فاعل سره په ماضي مجهول کې د دې صيغه راځي صيغه څه ته ویل کېږي هي الهيئه الحاصله من ترتیب الحروف والسكنات چې هغه حروف سکنات لا او حروف لا حرکات او سکنات له ترتیب ورکې داغه نه کوم هيئت اصل شنو هغه ته صيغه ویل کېږي نوې دا مجهول خاص کړی شوی دی په صيغه د فاعل سره په ماضي کې یعنی معنا دا چې د فاعل په وجه معنی ماضي چې دا مجهول څنګه راځي وس دا وایي کنه چې یو خدا خبره ده چې د فاعل وزن چې نه داخله کا څنګه د زمينه کثرت طرف ته تلل چې نه داخله کا ثقيل دي او دلته خدا نو لأن معناه غیر معقول د دې معنی نه مجهول دا غیر معقول دا غیر معقول مطلب دا نه عقل خود دې خبره تقاضا کوي چې فعل نسبت فاعل ته وشي خو چې فعل نسبت مفعول دی دا شاذ دي مطلب یعنی کله کې شاذ دي وهو اسناد الفعل للمفعول هغه اسناد د فعل له مفعول دا یعنی عام طور باندې چې اسناد د فعل فاعل ته کیږي اسناد د فعل څه کیږي خو چې اسناد د فعل فاعل ته ونه شو او مفعول ته هم ونه شي نو بیا با دا کلمه پاتې شي یعنی فعل به پاتې شي بغیر د اسناد نه او فعل بغیر د اسناد نه بلکې خامخا د دی با چا د اسناد دی نو وایي چې د فاعل او مفعول په منځ کې مناسبت ده سم مناسبت ده چې فاعل چې نه دا صدور فاعل باندې دلالت کوي او مفعول نه دا په وقوع فعل باندې دلالت وجعل صيغه ايضا غير معقوله نو صيغه دې هم دغه غیر معقول وګرځي ارشاد وګرځي چې هم فاعل ده وهي فاعل ومن ثم الذي وجد لا يجي على هذه الصيغه كلمه الذي وجد او دیم وجد دا چې دا وزن چې کوم دی دا فاعل وزن دا ناراضي په اسم کې على هذه الصيغه بدی وزن باندې کلمه یو کلمه نه په اسم کې الا وعل ودئل وعل او دئل وعل او دئل يعني وردا دو مثال دي چې بدی فا کلمه مفتوح عین کلمه مکسور ده نور ناراضي وفي المستقبل على يفعل او په مستقبل څه وو کې دا مضارع مجهول وزن دی لا يفعل راځي لان هذه صيغه دا صيغه مثل فعل لا دا فعل له په حرکات او سکنات کې حرکات به ویلي دي سکنات په اصل کې پدغه لګي حرکات ویلي دي او سکنات نه اصلي طور د للباب ذکر کړه څنګه ساکن چې دا یو شان دي لا يجيء عليه الكلمه ايضا وان راځي په دې معنی هیڅ یو کلمه ولکه ستغه کلمې به راځي لکه بور قاغونه بل معصومي ته ځان جمله صرف دا راځي نور نه راځي
لکه پوه شو مې باندې ها بس